بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية، درس نمبر نور لسم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإطرته وبارك وسلم عليه. وهذا هو كلام القدماء ومعظم خلافيته مع الفرق الإسلامية، خصوصا المعتزلة، لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد. وهذا هو كلام القدماء. پدیزی باندې رمضان افندی محقق المعی لیکلی دي چې معنی دا ده هذا حال القدماء في باب العقائد. دغه د قدماء حالو په باب د عقایدو کې. ای بچي دازې چې لګي داسې به لګي. وهازان واخلا اوس د دې زینا مقصد د علامت افتازانی رحمت الله تعالی علیه چې کوم دی کنه هغه فرق بیانول دی په درمیان علم کلام د متقدمینو کې چې قدمو باندې یادېږي، په درمیان علم کلام د متأخرینو کې. یو علم کلام د متقدمینو دی، د قدمو دی، دویم علم کلام د متأخرینو دی. په دې پوه شئ. ما درته عرض وکړو چې په دې دواړو کې مقصود د علامه سے بیان د فرق دی. تا ته فرق په دواړو کې بیانې. پرون تا ته تیر شو چې د علم کلام مبني دی په ادله قطعیو باندې چې اکثر داغي مؤید دی په ادله سمعیو باندې. دا تیر شو ګان. اما درته ویل چې قطعیو لاندې لیکلي دي العقلیه. نو داسې وایه چې علم کلام هغه علم کلام چې هغه مبني دی په ادله عقلیو چې بیا تایید دی په ادله نقلیو سمعیو د قرآن او د سنت شریفه شوی دی، او هغه کې شوب خلطیت ګډون د حکمت او د فلسفي نه دی شوی. نو دغه علم کلام د قدماو دغه یو علم کلام د قدماو دی. هغه کم یو دی؟ هغه کې څو بچي؟ هغه کې صرف دلایل عقلیو او د هغه ادله عقلیو تایید په ادله سمعیو شوی، ګډون د حکمت او د منطق پکې نو. اوس پوه شوي دا د چا علم کلام شو؟ او یو علم کلام د متأخرینو دی. نو د متأخرینو علم کلام څنګه چې پاغي کې د ادله عقلیو نقلیو نه علاوه حکمت، منطق، قواعد منطقیه او د علم د فلسفي وغیرہ دم پکې راځي نشي. نو دې په دغه دوړو کې فرق بیانې. دا چې وی وهذا دغه مخ کې چې تیر شو چې دلایل پکې عقلی قطعی دي خو تایید په سمعیو شوی دی. نو دغه کلام د قدمو وخا علم کلام د قدمو دغه وو. اوس پوه شئ. نو ذکر رمضان افندی وی معناه هذا حال القدماء فی باب العقائد. دغه د قدماو حالو په باب د عقایدو کې چې هغه پکې صرف ادله عقلیه چیړل چې د هغه تایید په سمعیو باندې شوی، حکمت او فلسفه او منطق غینه چیړل. یاد سوایا وقيل معناه ان علم الكلام في تدوين القدماء هذا المقدار. علم کلام په تدوین د قدماو کې په دغه مقدار او چې دې کې صرف ادله سمعیه نه ادله قطعیه عقلیه ذکر او چې دغه تایید په سمعیو باندې شوی، په دغه مقدار شوی. اوس رسیدلی کله کتاب شریف تاسو وګورئ هغه د اتمه حاشیه کې وضاحت کړی دی. مراد په کلام د قدماو نه هغه دی چې مشتملی په ادله قطعیو باندې چې تایید د اکثر دغه شوی وي په ادله سمعیو باندې، او دې کې خلط نه وی کلام د فلسفو.
یعنی علم کلام په تدوین د قدمو کې په داسې مقدارو چې دی به صرف بحث د توحید او د صفاتو نه کولو ښه هغه کې بحث د اقسام او د ممکناتو نه وو او رسیدلی او نو ورکه تعرض شوی او رد د مذهب د فلسفه وته یعنی قدمو اقتصار کړو په علم کلام باندې صرف پاغي کې رد کړو په اهل بدع او الاهوا باندې لکه معتزله باندې شیعاګانو باندې یا دغه رنګ نور فرق اسلامیه خوارج راواله جبریه راواله جهمیه راواله او صرف هغه ترتیب د ابواب او د فصول او تکثیر د مسائل سره د ادله او تبین د مذاهب او د اختلافاتو کړو هغه په کې تعرض رد د فلسفو ته نو کړي وګوره د امام صاحب کتاب فقه اکبر هغه کې صرف د معتزله رد دي صرف د جبریه رد دي صرف د روافض رد دي صرف د خوارج رد دي د منطقيانو د حکمت ولا د غرض خو پکې نشته او نو ورکی حکمت او منطق شته فقه اکبر څومره آسان کتاب دی نو دغه علم کلام فقه اکبر راواله او یا کافی د عمر ابن محمد ابن عمر حنفی راواله یا د نور و احناف و شوافی و د علم کلام العالم والمتعلم د امامنا الفقه الابسط او دا سه نور راواله شرح مقاصد د اخر هغه کې خوشته دا نور چې کوم قدمات ارشیوي قدما نو هغه کې صرف د اهل بدع د اهل اهوا د غیرت شوی دی هغه کې صرف اثبات د توحید او د صفات شوی او دغه فرق اسلامیه او پکیرت شوی دی فرق اسلامیه جبریه خوارج معتزله روافض د اسلامی فرقې دي نو کته وی چې تاسو خو ورته جبریو ته کافر وای نو کافر دي کنه نو کته وی چې فرق اسلامیه وته ولې وی نو دا خو په دې ځبانه شارحین لیکلي دي چې دې ته فرق اسلامیه په دې اساس باندې وای چې دې دعوت اسلام کوي اسلام ته منسوب دي اسلام کې جوړی شوی دي دعوت اسلام کوي په دغه اعتبار نور دانه چې ګینه د مؤمنان دي بعضی پکې مسلمانان شتا بدعتيان به گمراهان به خو کافر وته نشي ویلې په جماعتونه پکې داسې شتا خو هغه جماعتونه چې داغي بدعات مفزي شوی وي انکار د ضرورتو د دین ته هغه په اتفاق کافران دي پکې په خبره باندې پوښوي نو د قدماو د علم کلام حال څنګه چې هغه توحید او صفات خو چیړلې او بعض اهل هوا بعض اهل بدع باندې رد کړو خو نور هغه رد په فلسفیانو باندې مناطقو باندې هغه ته تعرض نو کړي او د دې کتابونو کې نه حکمت او نه فلسفه او نه منطق نو دغه کلام د چاو د قدماو او د متقدمین او اولاد ورپسې ورجان بیا متأخرین راغله نو داغي په کلام کې وایا منطق حکمت فلسفه دام پکې راغ او دغه ډلو سره سره ورسره منطقيان او حکمت والو فلسفه دام ورډزول دغه د چا کلام شو د متأخرین شو نو چې د دې وی چې وهذا هو کلام القدماء په دې خو پوښوي کنه چې دغه چې دا صرف ورکی ادله عقلیه او چې تایید به سمعیو باندې شوی او تعرض پکې حکمت او منطق تنو شوی نو دا د قدماو کلامو ښا دغه د قدماو کلامو ومعظم خلافیاته دا معظم دی ښا نبراس ولم دلی کلی دی او نور شروحم دلی کلی جواهر الفرائد والا چې دا صيغه د اسم مفعول د باب د تفعیل عظم يعظم تعظیما فهو معظم عظم يعظم تعظیما فذاك معظم دا معظم نه په معنا د اکثر وی دل ترازی نو ومعظم خلافیته او ډیر زیات د خلافیاتو د دې قدمو رمضان افندی لیکلی چې د خلافیته کې د ضمیر د قدمو تراجه کوم مضاف ته مراجه کو چې کلام دی او د معظم د مبتدا والا
او د دې خبر مال فرق اسلامیه د غراواله پوښولې او غډیر غټ د خلافیات د قدماو چې د دې غټ خلاف روانو چا سر روانو نو هغه زمانه کې مال فرق الاسلامیه دا غ فرق اسلامیه سره اخو درته مو وکنه چې فرق اسلامیه وته ولي وي چې دی دعوت اسلام کوي منسوب دی اسلام ته پیدا شوی دی اسلام کې باچې پدې کې د چا بدعات مفزبي انکار د ضرورتو د دین ته هغه بدون د شک او د شبهه نه پکا سم غټ غټ کافران دي چې تعبیر ته سړی نشي کول خصوصا المعتزله بیا خاص کر معتزله پکې راواله چې دا رزیلان لانهم اول فرقه دا اول هغه فرقه وا اسسوا قواعد الخلاف چې دي د اهل حق سره بلکې د قران کریم او د حدیث د قواعد په خلاف دي خپل قواعد جوړ کړ اسسوا چې دي بنیاد جوړ کو د قواعد د خلاف لما د هغه څه چې وارد شي په غي باندې ظاهر د سنت او باغی باندې تیر شوی جماعت د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین په باب د قاعده کې چاغي په تیرو نو دي داغي په خلاف قواعد وضع کړ نو دا غوله فرقه و وذالکنا د معتزله د بنیاد وضاحت تا کوي خودلته تبراشی دی خبره ته چیرې دا فرق اسلامیه چې اسلام کې دا کمی فرقې جوړې شوې دي چې د قدماو دي سره معظم خلاف دا فرقې څومره دي د دې تفصیل څه دی نو داغي وضاحت دا په ګڼه حدیثو کې شوی دی تاسو بزانتا تفسیرات احمدیه واخلئ تفسیرات احمدیه د مولا جیون رحمت الله علیه چې مصنف د نور الانوار دی هغه پاتمه سفاره کې 407 نمبر صفحه کې پدغه آیت کریمه باندې چې وان هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تردغه زی پوری تردغه آیت باندې ښا ذالکم وصاکم بی لعلکم تتقون دی آیت باندې تفسیرات احمدیه کې د دې 3 اویو فرقو اسلامیو تفصیلی کړي دي پوره تفصیلی چیړلې الګه په خبره باندې پیږي کنه نو بیا وی چې هر کله وی دلته مذکور هغه د فرق اسلامیو ذکر دی یعنی داغي ذکر دلته پکار دی نو اوردنا بذیل الایه بیان اسماءهم وتفاصيل اقوالهم وعقائدهم ليكون تذکرة للاخوان وتبصرة لذوي الاذهان وی هر کله چې دلته د دې ډلو ذکر اجمالی موجود دی نو موږ د دې آیت په لمن کې او په ذیل کې داغي نامیم ذکر کې تفاصیل اقوالهم داغي ذکر کې تفاصیل قاعدهم داغي ذکر کې دې د پاره چې روریانو ته نصيحت شي او بصیرت قلبی او بصیرت عینی شي د پاره د خاوندانو د ځهانو نبی راو لګید فرمای فنقول مونږ وایو الفرقه التي هي ناجيه من الجميع هغه فرقه چې هغه په دغه درې او یو فرقو کې ناجیه ده چې داغینه په حدیثو کې مختلف قسم تعبیرات شوي دي کله داغینه تعبیر کیږي مبارک علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای وای چې هم اهل السنه والجماعه بل ځای وای مان علیه واصحابی په خبره باندې پیږي کنه او بل ځای وای چې الا واحده کوم ځای وای الا الناجیه مختلف روایت راغلي دي نو دغه فرقه چې کوم ده وان كانت مبهمه نګر چې دا مبهمه ده يصرفها كل مؤول الى من يشاء هر تاویل کوونکې اړې چې چرته خوخی و بیا نظام ترا ګرځي اهل سنت والجماعت مونږ یو پنځپیریا نظام ترا ګرځي جبريه ځان ته ګرځي قدريه ځان ته ګرځي مرجئه ځان ته ګرځي جهميه ځان ته ګرځي حشويه ځان ته ګرځي باطنيه ځان ته ګرځي زیدیو جعفریه ځان ته ګرځي روافض ځان ته ګرځي بصریو ځان ترا کوي ولکن بالتحقیق والصدق ولیکن چې تحقیق کې ورشتي وي من کان علی طریق السنه والجماعه
څوک چې په طریقه د سنت او د جماعت باندې وي تابعا یعنی دې تابع وي لما كان عليه الصحابه والتابعون چې په کومه لار صحابه تابعون ومضى عليه السلف الصالحون او چې پاغي دا سلف صالحون تیر شوی دي نو دغه اهل سنت والجماعه دي ازرویه دا جنتی فرقه دغه ده ازرویه ذکر روایت شوی دی انه استفسر د نبی له سلام نه استفسار طلب د تفسیر انها د دې فرقین عجیب بارګي فقال غورتوي من كان على السنه والجماعه سوق چې په سنت او په جماعت رواني سنت کې الف لام مهدی دی د سنت نه مراد دی سنت کې بیا اهل سنت په دې جمله کې او دې ترکیب کې مراد د سنت نه لغوي سنت نه دی بلکې دې نه مراد غ سنت مصطلح د متکلمین دی چې عقیدوي تګلار ده دا چې په عقیده کې ما پس روان وي اور رسیدلی اول جماعه الف لام مهدی دی جماعت د صحابه کرامو ته مراد دی وفي روایت قال ما عن عليه واصحابي اغه چې زه او زما صحابه کرام پر روان یو چې په دې لار سو کروانی دا جنتی فرقه ده نو ما عن عليه کی اشاره سنت ته ده او اصحابي کی بیا جماعت ته ده نبی اهل سنت والجماعه په خبره باندې پوښتنه کړه او بیا فرمای وفي روایت عن ابن عباس پر روایت د عبد الله بن عباس کې راضی رضی الله تعالی عنہ انه من كان فيه اشر خصال دا جنتی دا باغسو کې چاغه کې لس خصلتونه راشي بچي دا ډیر مفید ځای دی ښه نمبر 1 تفضیل الشیخین دی بطول صحابو باندې ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنہما تصور کئی تفضیل ور کئی وتوقیر الختنین او دی بد رسول الله مبارک د دواړو زمانو عثمان سیب او د علی کرم الله وجهه تعظیم او عزت کئی او تعظیم القبلتين دیو د دوانو قبلو تعظیم کوي چې قبله منسوخه بیت المقدس شریف ده او کعبه معظمه شریفه ده والصلاه علی الجنازتين دیو په دوانو جنازو باندې منځ کوي چې نیک سړی مړ شي ګناګار مړ شي په دوانو به منځ کوي ورسېدلی والصلاه خلف الامامين چې دو امامانو پسې رست منځ کوي چې د دوه امامانو عقیده خو بدرسته عقیده به د اهل سنت والجماعت لا البته خامخوي او یو عقیدم درسته ده او عمل ډیر خولې دی هغه پس امرستو منځ جایز غنیو کوي او بل عقیده ډیر درسته ده او عملی صفه کور کې دی ګیر لنډي کله جاب بل ګناه کتلې دی نو دوه امامانو پس ورستو منځ کې دغه معنی ده اسوک چې تنه داخلي چې صلوا خلف كل بر وفاجر خو بد پس رستو منس کوا او منس دی ورچا پس کیږي احمق دا خو بد د عمل یادې د عقیده نه یادې چې عقیده مردار شو علم کلام او فقها دغه ماهرین ټول په دې باندې تصریحات لري چې منظر پس نه کیږي لا تجوز الصلاه خلف من ينكر شفاعه النبي عبارت د خلاصه الفتاوی دی شامی تی ډک دی علمګری تی ډک دا ټول فقها دا تصریحات کړي چې عقیده مردار شو بیا منځ نه کیږي نو دا صلات خلف الامامین چا تراجی دی چې عقیده درست دی خو عملی نقصان یو کېشته بلکې نشته نو دغه دواړو پسې کوا په دې نقطه پوښوي او ترک الخروج علی الامامین دو قسم بادشاہان دی عادل دی و ظالم دی د دوانو نه بغاوت ناروا دی نه بروزی کله یو په خلاف د جنډو چته کو بغاوت دی شروع کو اهل سنت نه پیوزی ګورې د خوارج شعار دی والمسح علی الخفین موضوع باندې مسح کول نو دغه او القول بالتقديرين په تقدیر د خیر او د شر باندې قول کول چې دواړه من الله عز وجل والامساك عن الشهادتين او د خپل باندې د دوه گواهونو بند ساتي سمانا رستو د تفصیل کړي دی اوغه تفصیل له سو پانه په لګیدلې وی شهادتین ان مراد دادی چې څنګه سباستا ملګری است استاد است دوستی است یاری است روري است کلیوالی اهل سنت والجماعه او هغه وفات شي سکولی او ته چې دا جنتی نیوین والله کا جنت ته سو کم لړ او دا خو جنتی دی او جنت یو غټلو نو دغه د چاباره کې چې غیر منسوس دي
لکه 10 مبشرو کې داخل نه دي، خلفای راشدینو کې نه دي، منسوسی نه دي، او ته دغه باره کې گواهی د جنت ورکې خپارام کې نه، دا بنه ورکې امساک ان الشهادتين، دا گواہی بنور کې بل ګناګار دی، غل دی، ډاکو دی، شرابي دی، قاتل دی، زانی دی، لوفر دی او دی مرشي او ته چې دا جهنم ته لاړ، اوس به پته ولګي اوس ورا اوس جهنم ته پریوتو، دا گواهیانه مګوا په حق د عاصی کې او په حق د موتی کې چې غیر منسوسی وي، دا دواړه شهادت د جنت په حق د موتی کې او شهادت د جهنم په حق د عاصی کې دینه به امساک کې نو غلبت اهل سنت والجماعت جوړي، دانه چې بس دا جنتی مرغې دو جنت ته ورسېدو او دا بل لاړو د دوزخ کنده ته پریوت، اوس به پته لګي د کسی بودی باندې کې په خبره باندې پوه شئ. بلکې مونږ وایو چې یو خسړې، یو بزرګ، یو عالم، یو شیخ الحدیث، یو عالم ربانی وفات شي، مونږ سوایو یره ټول مریدین خدمات وک، الله د خپل وعدو مخالفت نه کوي، ان شاء الله اوس به سمو نازي، ان شاء الله اوس به سمو، ان شاء الله خدای به وبخي، ان شاء الله ور سره وای. نور دا اخ بخه بخل نه بخل د ډېری پټي خبرې دي، کله کله به تب ورته ډېر لوی عقیده ساتي، هغه به یو جزیه کې را مؤاخذه شوی، اول ته برړانګ وي او ته بدیزي نه د قبر کانی په ځان مګي په خبره باندې پیږي، او کله کله بداسي چې ته به ډېر بد ګمان کې چې دا ډېر لوی فاسق او فاجر او ډېر بیکاره سړی دی، هغه به عند الله عظیم مقام حاصل کړي چې دنیا ورته حیرانه چې څوک دغه مقام ته ګوري سر نه بیٹو په پروزي، نمر لوجت مقام باغته حاصل. چې منسوسی خلق ني نو د چا بارکی شهادت د جنت دغه په حق کې یا شهادت د جهنمیت دغه په حق کې دینه به امساک کې ولکه پوښو لګنا و اداء الفریضتين او دوړه فریضه به ادا کې زکات او منس. نو چې دا لس خصلتونه پچا کې راغلل، نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا اهل سنت والجماعت دي، ولکه ته پوښی که پوی نشو. او بیا دا کوم تفصیل چې ما زمینی کو دا تفصیلی کړي، او بیا وی ولعل هذا معظم مسائل اهل السنه والجماعه. دا مقصد نه دی چې د لس پکې راغ او نور نه مني بیا اهل سنت والجماعت دی، نه غټ غټ د ذکر کړي، غټ غټ دی یعنی ورنا والا فمثل حقیقت عذاب القبر ورؤيه الله تعالى وغير ذلك ايضا مما هو مختص باهل السنه والجماعه. نور مسائل مشته، عذاب قبر بمنی، رؤیت خداوندی بمنی، وزن د اعمال بمنی، صراط بمنی، حوض بمنی، خبره باندې پیږي کنه، عیسی علی ثواب بمنی، نور مشته. خدا لس حبر د امت ذکر کده معظم غټ غټ داري، او دا دي د خپل زماني خلکو ته کتلی چې د اهل حق په خلاف با باطل یو شین انکار وکړو او شی به حق دی د خپل زماني په اهل باطل مقابله کې هغه مسله د اهل سنت او شعار وګرځولې چې څوک دا منی د اهل سنت، چې معتزله راغو غي عذاب قبر نه منه، دی عذاب قبر پکې داخل کا، چې رؤیت د خدای تعالی نه منه هغه پکې داخل کا، بل دل راغ غي عیسی علی ثواب نه منه هغه پکې داخل کا. اوس چې دا کم راغ چې توسل نه مني ته پکې دام داخل کا، میلاد نه مني ته پکې دام داخل کا. دا د اهل سنت په شعارو کې راځي، په خبره باندې پیږي. اوس ما کتاب لیکل العقیده السیفیه، ما ورکه توسل، ذکر بالجهر، تصوف او دا ټول شی داخل کا، او غټ غټ کافرو ته مې لګل غي په تقریصات امراته راک. تاسو په خبره باندې پیږي کنه. نو ګورا مونږ اهل سنت والجماعت دي، او اهل سنت والجماعت دا سمیرات ډېر نه ده، دا د دې ارکان لريو د تفسیرات احمدیه په دې حاشیه باندې بیا په حدیث راوړي دي په صفحه 308 باندې. دا غزي کې فرمای چې مولا علی قاری وای مرقات کې چې اهل سنت والجماعت چې د غيو ډله به جنت ته زیاده سوق دي، وهي اهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره عليه الصلاه والسلام في النقير والقتمير ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير. چې د نبی صلی الله علیه وسلم پسې په معمولی او غټ شي ټولو کې رواني،
او خواندان د علم د فقه وی د فقها مجتهدین علما د اهل سنت والجماعت دي هغه خلک نه دي چې هغه بدعتيان دي تحریف راوسته دي په دین کې تغییر راوسته دي دغه نه دي عبدالوهاب شارانی رحمت الله علیه په قواعد کشفیه کې فرمایي چې دوران د کل عقاید د اهل سنت والجماعت د په کلام د دوه قطبانو باندې دي چې څومره عقاید د اهل سنت والجماعت دي دا چې دوران کوي گردش کوي د دوه قطبانو په کلام کوي چې یو قطب اشعری صاحب دی بل ماتوریدی صاحب دی رضوان الله علیهم اجمعین په دواړو باندې دی او بیا اخر کې فرمای فکل من تبعهما هر هغه څوک چې د دوه پس روان شو او احدهما یا یو پس روان شو نو فقد اهتدى وسلم عن الزيغ والفساد في عقيدته بس د هدایت مندلو د سلامت شو گمراه کیږي ونه خرابيږي ونه عقیده کې به فساد ناراضي علامه ساوی لیکلي دي چې الخارج عن المذاهب الاربعه ضال ومضل سلور مذهبونو نه بهر سړی گمراه دي بی دین دي خپلم گمراه دي بلم گمراه کوي نن سبا اهل سنت والجماعت دا ګوري سلور مذهبونو او سلور طریقو والا او دغه دو امامانو د مقلدینو د متبعینو نه عبارت دي ښه چې ماتوریدی وي او اشعری نوی او حنفی نوی او شافعی نوی یا مالکی او حنبلی نوی او د سلور طریقو منون کې نوی د اهل سنت والجماعت نه ده د ضال ده مدل ده گمراه ده بی دین ده پوښي په خبره باندې کړه دی وجنا اتحاف السادة المتقین کی تاج الدین سبکی قول نقل کړي چې اهل سنت والجماعت د درې طوائف دي سو طوائف دي درې ویو اهل حدیث دي وابیان ویو ګره مونږه یاد کو الکه د اهل حدیث په نوم باندې مسما فخر القرون کې فرقه نه تیر شي وګني دا غز ودا میدان بلکې هر هغه څوک چې هغه مهارت فی الحدیث حاصل کو هغه ته به اهل حدیث ویل دا څه د فرقینم نه دی بلکې ماهر فی الحدیث ته اهل حدیث وي لکه ماهر فی الفقه ته اهل فقه وي ماهر فی النحو ته اهل نحو وي ماهر فی المعانی ته اهل معانی وي نو ماهر فی الحدیث ته اهل حدیث وي دانه چې ټانګیوال د ناس ته اهل حدیث ته خو حدیث کې ماهر نه رزیل ته خو د فرقینم ګرځولې دا خو بدعت دی دی چې وی چې یاره اهل سنت درې طوائف دي یو اهل الحدیث نو ماهرین د حدیث یادې ماهرین د حدیث امام بخاری امام ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه ابو حاتم امام احمد او د سور پس راواخله مصنف نبی شیبه ابن ابي شيبه او مصنف یعنی محدث عبد الرزاق امام طبرانی امام حیثمی امام حاکم داسې ورپسې ځه دغه محدثین یادي چې ماهرین په حدیثو کې دستاسو ټانګیوال ټانګه چلول سبا د خبر نه ده خلکا چې وسړی اوس کېړې ګنډي موچی ویدم سبت کار خو نه دی خو چې اوس دیم ځان ته وي چې اهل حدیث ابن شرمیدلی اهل حدیث هغه چاته وي چې په حدیث کې ماهر استا خو هغه سرکرده هغه بمبړ چې رو باسي په دوټه کې حدیث نه پیږي هغه ته چې اهل حدیث وي هغه سره ظلم دی نو تی ځان د سنگوي نو یو طائفه په طوائف ثلاثه د اهل سنت والجماعت کې اهل الحدیث شو خزوی او دویمه اهل نظر العقلی چې دا دو جماعتونه دي ماتوریدیان او شاعر او دریم اهل کشف والوجدان چې دا صوفیه دي ودا سوق دي دا اهل سنت والجماعت دي او بل ځوی ودا سلور طائفی دي یو اشاعره دریم ماتوریدیان او دریم محدثین او سلورم صوفیه دلته بته نقطه یاد کی چې محدثین او صوفیه کم محدثین او صوفیه یادې نه اهل سنت والجماعت سلور طائفی دي شمارا اشاعره یو ماتوریدیان دوش دریم نمبر محدثین مقدم فی الزمان علی کلیهما هغه محدثین چې هغه د امام ماتوریدی امام اشعری سیبنا په زمانہ کې مخ کې تیر شوی دي
دا امامین قطبین مبارکین معظمین کریمین شریفین دا مبارکین یا نور اغلی نو محدثین ماتوریدیت و شریعت یا نو د دین سب کی جتیر دی ام اهل سنت والجماعه هغه درته وي او سلورم الصوفیه الصافیه الصوفیه پاک جماعت دی دا اهل سنت والجماعه دی خو الذين اغه صوفیه چاغي تم تقدم په زمان کې اعلی ذالک الامامین معظمین قطبین مبارکین حاصل لې نو اغه صوفیه یادی چې دا اهل سنت والجماعه دی دا په نسبت د کم د محدثین او صوفیه وای چې دی قطبینو مخ کې تیر شوی دي نو بیا وا سلور جماعتونه وي او کنا د دې قطبینو نه بعد کې چې راغلي دي کم محدثین یا کم مفسرین نو دا بیا ماتوریدی یا باشعری نو که محدث او مفسر او صوفی د دې قطبینو نه بعد کې راغلي دي تاریخ به وګوري او دویل چې زنه ماتوریدی مناشعری یا دوال مدویل زندګو گمراهي کزان ته محدث وي کزان ته صوفي وي او چې دینه بعد راغلي بیا اهل سنت کې نه دی داخل بیا وزان ته د نسبت خامخا کوي ولی ګوره بچي مونږه کتاب الله عز وجل منو او پشان د عثمانیانو پرویزیانو نه بلکې مونږ سوایو چې حدیث شارح د قران دی ولی زکا دا عبدالسلام رستمی یو کتاب دی التبیان فی تفسیر ام القرآن هغه حواله زکا ورکو مجدا خبیثان خو کنور نه منی د خپل مشر خو به منی ګره نغلی کلی امام شافعی سے وای جميع ما قالت الائمه شرح السنه وجميع السنه شرح الكتاب امامانو دي سویلی دا د حدیث شریف شرح ده او حدیث شریف د قران شریف شرح ده نمون قران کریم منو خو په هغه تشریح سره چې سنت کوم تشریح کړي دا سنت به منی او کوي چې روایت دې نه منم مولا روایت د کیدا او دا ایرانیانو جوړ کړي دي او صرف قران منم او د قران باندې بل نه منم نو غټ کافر ده نه بل نشته دي ته شرح نه مني حدیث کې خو شرح دا است تطبیق او جمع نشي کوله دا آیت د دې حدیث معارض دی او دا د دې ته جمع نشي کوله تطبیق نشي کوله نو چې تطبیق او توفیق او جمع نشي کوله نو حدیث تلته ورکی او بس قران وی خلم والله کا قران خلیا سوي نو قران کریم منو خو حدیث ورته شرح منو باغ شرح سره منو چې کوم ورته رسول الله مبارک کړی دا او مونږه حدیث منو خو چې کوم د حدیث شرح امامانو کړی دا مونږه غمنو نو قران کریم وایا داغي شرح حدیث شریف د حدیث شریف شرح فقہ شریف سلور فقہ او بیا د دې امامانو شرح دا قید وایا هغه شرح د دوه امامانو کړی دا ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه بیا د ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه د اقوال شرح هغه امام ربانی رحمت الله تعالی علیه کړی دا او د امام ربانی رحمت الله علیه د اقوال شرح موږ ته مبارک صاحب رحمت الله علیه کړی دا نو دا یو سلسله روانه ده نو موږ خپل سلسله متصله لرو دا زنجیر دې سلسله زنجیر ته وایي مونږ دې زینر ته شروع کیګو او درته خاص طرف د خدای تعالی د عظیم کتاب پورې رسو مونږ د قران کریم مغه شرح د سنت مطابق نه منو او تفسیر بالرای ګڼو هغه تحریف فی القرآن ګڼو هغه ناروا ناجیز ګڼو مونږ د حدیث واغه شرح چې امامانو نه کړي او تی کې او بل کو جاخیل ګلبدین او مابدین کړي دغه د حدیثو د ځان شرح دغه نه منو دې ته مونږ تحریف وایو د امامانو د اقوال او د قایدو هغه شرح چې دغه دوه امامانو نه د کړي او بل مولا را پاسي ابن تیمیه را پاسي شیخ نجدی را پاسي هغه شرح مونږ نه منو مونږ به دغه قطبین او زمونږ قاید د دې په کلام ټول تویګره توی په خبره باندې پیږي کنه او بیا چې کومه تشریح د ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه د اقوال او د قاید امام ربانی زب کړي د نوغه ته په دواړو لاس او په ټینګخ باندې مضبوط سلامونه
ته څومره د شرقایت ته چې ورکو شو بیا درته زه مکاتب به بعضې راړم چې دې ځکه منطقیانو دا چک والی دی او ګوره مجدد صاحب ورته پل واپس رسیده کړی دی په منطقیانو رد کړی دی منطقیانو ډېر عقاید بعضې خدا سي دي لکه پرون درته ما وویل که نه چې د علم حصولي کې هم د قدم کول کوي که نه کوي علم د عقول عشره قدیم ګڼي که نه اول د عقول عشره خو د ما ته ثابت که د پاگل بچیان عقول عشره دا کم کسی پودی کې دا د ناروا دي دا حکمت کې چې راځي چې اسمانونو کې خرق او التیام نه راځي او قران سوی اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اسمانونه بشلیږي ماتيږي با او دی ویني کی دی ودا مطلب نیږي نه موږ د منطق خلاف یو یا موږ منطق ویل نه دی یا ور باندې پیګونه الحمدلله تکمیلا متدوزل کړي دا کتابونه متدرید دوت بزل ویل دي ډیر خبر باندې پویګو او مطلب دا دی چې لګولم دي خو ذوق او شوق ما خو نشته او چې کومي غلطیاں دي نو غلطیاں مون قایل نه غلطیاں مونږ دارچا غلطی ته غلطی وایو منطقیانو نه غلطیاں شوي دي درته به وشمارم تاسو به لیکي زه به درته شمارم چې لیکي شابس چې کم زی راځي بیا باغزي کې په وی خباندې مزل کوي حساب به شروع وي خبره باندې پیږي کنه نو بیا د مبارک را لګیدلې چې ټیم پوره دی نو دلته دا وی کنه وی دې کې ناجیه یو فرقه ده باقی دا والفرقه الاخر التي هالكه جميعا د دې د په اصل کې شپږ دي روافض دي خوارج دي جبريه دي قدريه دي جهميه دي مرجئه دي بیا هر یو په دولسو کې ګرځېدلې ده لکه روافض علویه دي او د غرنګ شیعیه دي اسحاقیه دي زیدیه دي عباسیه دي امامیه دي متناسخیه دي او بیا د غرنګ چې کم دي راځه ورپسې د خوارج او ازرقیه دي اباضیه دي تغلیبیه دي حرمیه دي خلفیه دي کوزیه دي معتزله دي میمونه دي کنزیه دي محکمیه دي اختنیه دي سماریخیه دي بیا جبریو کې مستریه دي افعالیه دي او دا لوی کیسه کړي دا ټول تفصیل دلته ذکر کړي دي نو که تفصیل تاسو پکاري بیا کنه مخ هغه د ټیم وهلې د ټیم ختم شوی دی یو په تفسیرات احمدیه حواله مې درکا تفصیل د خپورا مزیدار کړي دي الکه ته په خبره باندې پیږي کنه تفصیل خو برابر کړي دي دویم غنیت الطالبین د پیرانی پیر سے براواله دا تفصیل غم کړي دي دریم الفرق بین الفرق براواله دا تفصیل غم کړي دي سلورم الملل والنحل براواله دا تفصیل غم کړي دي پنځم ور باندې خطا کې دې کتاب کې بدا تفصیل په خپل اول نه تر اخره بیا ووري نو اهل سنت والجماعت پکې فرقې ناجیه ده او بیا الفرق بین الفرق کې داغي اته اقسام ذکر کړي دي ما قدرته ول چې چا درې چا سلور چا ویل محدثین دي صوفیه دي اشاعره دي ماتوریدیه وحناف دي او کنه هغه بیا اته ذکر کړي دي خو ما درته ویل چې د دې امامانو نه بعد بس اهل سنت والجماعت دا دو قسم خلق دي یو ماتوریدی او اشعری بخا مخاوی دویم چې سلور مذهبونو کې به یو مذهب کې یو امام سره وابسته او زوړن خامخاوي اوس په دې دور کې چې نه سلور مذهبونو کې داخلي او نه د دوه امامانو کې د یو امام تشریح مني اشاعره پسم غړي وړي وي ماتوریدیانو پسم دا دوال دی مدویل دی زنديق دی بيدینه دی په خبره باندې پوښولې نو ما درته سوال چې یو کلام د چا دی د قدماو دی یو کلام د چا دی د متأخرینو دی د قدماو د چا سره غټ اختلاف او معظم خلافیات دغې د فرق اسلامیو سره بیا خاص کر د معتزله سره چې د رزلانو د ظاهر د هغه چاغي باندې سنت وارد شوی او چې باقي د صحابه جماعت تر شوی دغه په خلاف دی بنیادونه جوړ کړو بیا د دې شپږ اصول او هغه ابن ابي العز په شرح عقیده تهویه کې ذکر کړي او ورته سبا اجمالی ویم او بیا به درته د دې د بنیاد وضاحت وکم چې دې ته معتزله ولي وي د دې مشر سغول خوړه غینه په دینو مشهور شو بس نو سبا ان شاء الله تاسو وایي